بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه کنټینیوټي ټیسټ کوو. کنټینیوټي ټیسټ څه ته وایي، د دې فایده څه ده، د دې استعمال څه دی، دا به زه ته وایم. خو اول کنټینیوټي دې ته وایي چې یو کیبل دی یا یو وایر دی، په هغې کې مونږ ګورو چې دا کرنټ فلو روانه ده که روانه نه ده. ټیک شوه، دې ته وایي کنټینیوټي. نو تاسو په کیمره باندې ښکاري دا ما سره یو ایکسټینشن بورډ دی، یا پښتو کې مونږ ورته ساکټ یا شو داسې نومونه ورته مختلف اخلو. نو دا یو ایکسټینشن بورډ دی، دا د دې کنیکشن دی دلته چې کوم مونږ په بورډ کې دننه کوو، او دلته کې مونږ دی نه اپلاینسز استعمالو، لکه مثال په طور باندې مشین، استري وغیره، دا ډېر څیزونه دی نه مونږ استعمالو. خو زه دا ګورم چې دا ما سره دی، د دې کې خو څه فرق نشته، یعنې څه مسله خو نشته، چېرته خراب شوی خو نه دی. مثال په طور کار کوي کار نه کوي، نو دا به زه تاسو ته د ډیجیټل ملټي میټر په مدد باندې ښایم چې څنګه به دا مونږ اوس چیک کوو، یعنې دې کار به دا به څنګه مونږ ته پته لګي چې دا ټیک دی که خراب دی. نو دا ما سره ډیجیټل ملټي میټر دی، دې باندې ډیټیل سره ما ویډیوز جوړې کړي دي نورې هم. نو د دې استعمال څنګه دی، د دې یو پوینټس ما ټول په مخکې ویډیوګانو کې کلیر کړی دی. اوس زه تاسو ته دې باندې کنټینیوټي ټیسټ کوم. دې ملټي میټر تاسو وګورئ، دې کې دوه پراپس لګېدلي دي، یو بلیک پراپ دی یعنې تور پراپ، او دا بل ریډ پراپ سور. نو زه اول دا چې کوم چې زما د میټر کې خو په خپله فرق نشته، داسې نه چې میټر خراب وي او نور څیزونه به چیک کوي، هغه به څنګه به پته لګي. اول زه میټر تاسو ته ښایم. څه دي، دا ما سره ملټي میټر دی، د دې نوب په تاسو ته ما ډیټیل سره ویلي، دا نوب زه راوړم دلته اوس په بزر باندې کېږدوم. دا کوم نشان دی ما سره دلته تاسو ته ښکاري، دا نشان، دا کوم د آواز باندې نشان دی. ټیک شوه، دې ته وایي چې بزر. په دې باندې به نوب کېږدې، نوب دوه سایډونه وي، د ایرو هیډ سایډ به دلته کې دا نو چې کله دا دلته کنیکټ کې، دې نه وروسته به ته چیک کې چې دا میټر کم دواړه پراپس دي، دا به خپله منځ کې شارټ کې داسې یو بل سره به اټیچ کړي. چې کله دا یو بل سره اټیچ کړي، نو دې نه به اواز پیدا کېږي. اواز تاسو ته اورېدی شي چې دا کوم اواز پیدا کېږي، دې نه مطلب دا دی چې دا میټر بالکل ټیک دی، کار کوي او ټیک ټاک دی دا میټر. اوس په دې باندې زه کنټینیوټي څنګه چیک کوم، هغه اوس تاسو ته ښایم. نو دا ایکسټینشن بورډ دی ما سره دی، صحیح دی. دا دوه د دې ټرمینل چې کوم دی د دې کیبل، هغه په دلته کنیکټ شوي دي الریډي په دې کې دننه، او دا دوه ما سره په دې لاس کې موجود دي. زه اوس ګورم چې دا بورډ خو خراب نه دی، کار کوي که کار نه کوي. نو دې چیکینګ طریقه کار دا دی چې دا میټر به ځان سره واخلي، او د دې یو پراپ ضروري نه دی چې تور یا سور، کم هر یو پراپ هغه به یو دې سره کنیکټ کړي، صحیح ده، ریډ ون سره چې کم سور پراپ دی، او دویم چې دی هغه به دې بل سره کنیکټ کړي، یعنې د سیکنډ چې کم پراپ دی. دې که اواز نه کوي، ګوره دا دواړه ما خپل منځ کې اټیچ کړو، چې اواز نه کوي، د دې مطلب دا دی چې دا کم بورډ دی دا بالکل ټیک ټاک دی، او دې کې څه فرق نشته دی. او ته به خیال کې که چېرې دې اواز پیدا کو، نو پته ولګېده چې دې کې شارټکي موجوده ده، چېرته به دې کیبل خپل منځ کې جنګېدلي دي، یا بورډ کې دننه څه خرابي موجوده ده، نو دې کنډیشن کې دې اواز نه کوي. او زه تاسو ته دا هم ښیم چې دې که شارټ شي بیا به اواز څنګه کوي، نو هغه هم تاسو ته ښیم. ګوره دا کنیکشن یې دواړه ما سره دي، زه دا شارټ کوم بیا یې درته ښیم، صحیح ده. اوس دلته ما سره یو فیوز موجود دی، ټیک شوه، دا هغه فیوز دی، عام وایر دی، سمپل وایر دی. نو زه په دې باندې د ایکسټینشن بورډ چې کوم ما سره موجود دی، دا ایکسټینشن بورډ دا زه په دې باندې شارټ کوم، بیا تاسو ته ښایم چې دا اواز کوي که نه کوي. که چېرې اواز یې وکړو نو دا شارټ شوی دی، او که اواز نه کوي بیا به دا نه وي شارټ شوی. نو دا فیوز په ذریعې سره دا زه کنیکټ کوم. هر یو ټرمینل کې دا ته فکس کې څه مسله نشته، هر یو کې خو چې بالکل صحیح طریقې سره دا ته فکس کې. نو دا په دې فیوز کې په دې کې ما دننه فکس کو. اوس زه دا ګورم چې دا شارټ شوی دی که نه دی شارټ شوی، ټیک شوه. نو هماغه طریقه کار دی. اوس او دې کې دا زه دلته ما چې فکس کړو، نو ګوره دې کې اواز پیدا شو، اواز اورېدی شي چې دا کم ساوند دی پیدا کوي، نو دې نه پته ولګي چې دا شارټ شوی دی. که دې چېرې اواز نه پیدا کولی، نو بیا به دا شارټ شوی نه و، صحیح دی. دا زه اوس ډسکنیکټ کوم، نو د اواز به هم ختمیږي، ټیک شوه. نو دې ته وایي کنټینیوټي ټیسټ. په دې باندې ما شارټي یعنې په یو بورډ کې یا یو مشین کې هر یو څیز چې دې باندې په دې طریقې سره موږ شارټکي معلومولی شو. نو ډېره زیاته مننه که دا ویډیو پسند شوي، لایک شیر کړئ، نور ملګرو سره هم ډېره زیاته مننه. په لویه ملا مو سپارمه، شپه مو په خیر.